کار دی ځکه د معاملاتو اثر چې دی اب عبادت باندې پریوزي سړی په غسل خرڅول کې غلطي وکي لکه مثال تور باندې یو شی ناروا دی حرام دی نو حرام یو دا دی چې یو سړی سوږي رشوت والی یا دروغ وي یا چا نغلاو کی دا یو دا حرام دی بل حرام هغه دی انسان په روزگار کې وکي ته پته نه لګي زما دا کوم کاروبار دی دا دې کې سود خنشتا دا کوم لنده مارو انکل دی آیا دا کاروبار زما سودي خو نه دی لکان زما دا روزگار دا اصول دا ناجیز خو نه دی هڅه نه زه په یو ناجیز کار کې اخته او هغه ناجیز کار نه نفقه روپے او پیسې زما جیب ته راشي زما د اولاد ګډه ته راشي بیا دغه اولاد دغه مال اخري او تربیت وشي د بدن هغه جوسه جوړ شي نبی عزتمن دغه نبی د خیر د مکوا دی وجنا زمونږ اکابرین سو دي شي علماء کرام اقوی با په معاملات کې ډېر زیات احتیاط کو به حد احتیاط به کو لگا تعمیر رحمت الله علیه د دې باندې ډېر عالم درشه ویلي داغه یو ورځ یو مرید یو خلیفہ ملاقات دراغه ملاقات لجرازی وسره یو زوی دی تقریبا د دیال لسو کالو اته د پوس گئی وی دا زوی دی دا اسه خبر سره کول ازي د سونه مر دی یا رجی یو دیال لس کالو مر دی یی ښا په ټرین کې راځي ریل کې راځي او جی ریل کې راځي وی هغه د دې ټیکټ ته ورکړو وو ټیکټ دې ولا غسته وو وی او جی وی ټیکټ د سونه غسته وو یاره جی وی ټیکټ همیرا نیم ټیکټ غسته نو تاسو سمجھ فرمایي وی دا د عمر حدود اسکال نه دي دیال اسکال دي او په سرکار کې چې د 200 کالونه زیات وی نو داغه ټیکټ با پوره وی 200 کال پورې چې معشوق دی د ټیکټ با هاف ټیکټ مینیم ټیکټ عادل چې عمر دیالس کال دی نو پکار دا چې تا دلا پوره ټیکټ اغسته وی او تاسو وی خلیفہ شاګرد مرید یا رجی وی دی خو د دیالس کال دی وی احکام د 200 کالو 200 کالو احکاری دی خو د دیالس کال عمر دی او اس احکاری دا باڑے نچید دی ندول سوکال احکاری وی انا للہ و انا الیہ راجعون تزما خلیفہ تزما شاگرد تزما مرید او دا دام پتہ نه لګی دا چې دا کم کار تا کړی دا د سرکار نه خزانه نه غصب کړی غلا دې کړی دا حق دی والی سرکار سیتا باندې حق کېدو د پوره ټیکټ او تا نیم ټیکټ ادا کړی دی تر د تنویر رحمت الله علیه تر اشرف علی مرید خلیفہ او دا پته اون لګی دا چې دا سرکار د خزانه نه دا غلا کړی دا ودنن نفس زما استا مس کی بیعت ختم شو ستنه خلافت ختم دی ته دې جوګنه چې د قوم اصلاح وکي تخپل غلا کې سرکار دا ریلوے نیم ټیکټ تا غصب کو تبه د قوم سره اصلاح وکي دانګي خپل یو میرا سفر باندې ته نو خپل وطن وسره پوج وسره ریلوے کم ده کې چې با د ریلوے هغه عملی دا وزن کو هغه لین کې تانوی صاحب ولاړو لوی عالم خلق پیژاندو لکه څنګه شیخ حضرت صاحب رحمت الله علیه خلق پیژاندو لږه دلار سی مثال تور مانی او لین کې دیګار څه کوئی شیخ صاحب راغله دي مفتی صاحب راغله دي پیر صاحب راغله دي نو تانوی صاحب رحمت الله علیه لوی شخصیت په دغه عمله کې یو بابو صاحب هغه بستر کې ولګي دي اعلی حضرت وی راځه وسکه ویدا وزن کوما چې د ریلوے دا اصول مطابق کوم وزنی مفری اج بهر شي هغه وزن چې زیات وی اضافي شرعي چارج دغه پیسې جمع کوم چارج ته سره راځي الوی راځه وسکه وی راځه زبده
په دې ګاډي کې کینوم او زه بابو یم تا نه زه تپوس کېدلی و درناده صاحبه وی ته کوم ځای پورې ځې وی زه د مخکې سټیشنه پورې ځم او سټیشنه پورې به تا نه زه تا تپوس نه کوي چې دا وزن تا ولې زیات ایښودلی وی بیا به څه کوو زه خو مخکې ځم وی چې کله ته مخکې ځې نو مخکې بل سټیشن والا به زه بل بابو ته تا حواله کړم او به تا نه د دې وزن پیسې نه اخلي او ته به په ښه په سکون سره او ښه په عافیت سره خپل منزل ته ورسې تانوي صاحب ته فرمایي وی مخکې به بیا زه خو مخکې ځم لږ وی به تا بیا بل بابو ته حواله کړي چې بل سټیشن باندې چې ته په سټیشن ته رسېږي نو ستا منزل به رسېدلي سوچ کولی خبره ته تانوي صاحب ته فرمایي وی زه خو لږ نور مخکې ځم هغلته مخکې ځم هلته قبر دی هلته حساب کتاب دی هلته الله ته پیش کېدل دي لکه هلته مې خلاصولی شي د دې بوج نه دلته مې خلاص کا ستا به ومنم او که هلته مې قبر کې نشي خلاصولی چې هلته کې ما نه الله تپوس کېږي چې اشرف علي تا خو د سرکار او د قوم مشترکه مان نه دی غلا کړی دا نیم ټکټ دی په ظلم باندې نیولی دی زه به الله له جواب ورکوم د دې وجې نه المالک چې کله به دغه هندوستان کې تانبون علاقې نه څوک تلل یا به راتلل په ریلوې کې نو کم کس به چې کله وزن کو نو خلک به دا تانبون نه راغلی دی تانوي سے بیا مرید دی یا خلیفہ دی یا شاگرد دی یا متعلقین جیسا کہتا تانوي سے مزاج دارے دی کلم دا معاملات کی کوتاہی نہ گئی پردی حق کی کوتاہی نہ گئی دا مشترکہ حق دا سرکار بھی کدا قوم بھی کدا اولس بھی ہو پردی حق دی کلم دان بانے نکری دی اوس بمنګم لگا خپل ځان باندې راوځو چې آیا زمنګم داسې درته لی منګم پر دې حق ځان مې نه پریدو کنه منګ دا حالان کې د شریعت مسله لا چې باندې سکه مسلمان هغه محتاج شو بل مسلمان ورلا قرض به سي ورکړي نو دا د سوال غواړي الله په نوم ورکړي دوه اجر به انسان الله ورکړي ادم باندې لازم ادا چې بیا قرض په خپل ټیم باندې هغه بل کس ته حواله کی اوس څه کوي تاسو اول حدود الله قرض نه ورکړي او چې قرض ورکړي والا نبي وی نن نشا او سبا راشا پہلی لبوشي او شلم لبوشي بیا پس زرا لا ربلوتی په څه باندې معاملات داسې یا موږ د خبره خیال ساتو